الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون قومي جرګې د پښتونخوا ملي پارټۍ په کوربتوب دا روانه قومي جرګه د دې اوسني سیشن صدر افضل خاموش صاحب مشر او ټول راغلو شملورو پښتنو خویندو ټولو ته سلامونه احترامونه. قومي جرګه د دې جرګې غوښتنه موږ تر موږ له مخه ډیرو خلکو کول، ډیرو ښځو ډیرو سړو کول او ډیر هغه خلک ارمانجن شهیدان سول د دې جرګې چې هغه غوښتل دا ارمان و چې داسې جرګه را جوړه سي، داسې پښتانه سره را یو ځای سي. زما پر وطن پر دې خاورې چې کمې ناخوالۍ دي کم څه روان دي د دې ته د یو حل لار را وباسي، دا تنور د پای ټکي کښېږدو. نو دا هغه وخت کېدل چې کله دا رنګه دا اوس چې روانه جرګه ده داسې جرګه موږ غوښته سي را جوړه سوې وه او دلته ټول پښتانه سره راټول سوي وه، پر خپلو وسایلو یې خبرې کړې وې. نو دلته په دې جرګه کې ناست یا دلته چې څومره هم خلک راغلي موږ دلته راغلي په دې یو ناست په دې یو چې له تېرو 40 کالو زما پر وطن څه تېر سوه د هغه یو قسم جاج واخلو، له هغه مسایل را وچیړو، د هغو حل را وباسو. د 40 کالو راهیسې زما پر وطن روان مسلسل جنگونه، بدامنۍ، دهشتګردۍ، ټارګټ کیلینګ، ورکېدل، اغوا کېدل، کورونه نړېدل، بازارونه نړېدل، خلک کډوال کېدل، خپل ښارونه، خپل مځکې، خپل کورونه پرېښول، بل ځای تلل. دا ټولې مسلې ستا اول شروع وې تر دا اوسه دغه رنګه دوامدارې دي، ښې کلکې روانې دي. دا څوک کوي ولې یې کوي په دې هم موږ خبر یو. دا هر څه د دې ریاست د خپلو هدافو ترلاسه کولو دپاره زما په وطن دا هر څه روان کړي دي. دا څه چې هم روان دي زموږ د وطن یا د دې خلکو د حقونو چې کوم استحصال روان دی، زموږ د وطن شتمنۍ چې کوم لوټل کېږي، که هغه آبي شتمنۍ دي، که صنعتي شتمنۍ دي، که هنري شتمنۍ دي، دا ټول غصب سوي دي. دا ټولې په ډېر لوی فکر او په ډېر لوی هنر په سټریټجي باندې دا هر څه کېږي تر څو دا پرویز شاهین صاحب وویل چې ستا ژبه او ستا قومي تشخص چې کوم دی دا در سره واخلي او ته یو بې ژبې بې یو شناخته کام پاته سي. نو په دې دا 40 کاله تېر هر رنګه هر هغه حربه هر هغه سټریټیجي هر هغه پالیسي دلته وکارول سوه. دې هر څه ستا له وطنه چې ستا په وطن کې وسایل دي، هر قسمه وسایل ستا تا له هر بې برخې هغه ولوټي چورې کړي او دا کار چې کوي نو پښتون کام به د دې خلک د دې ځای مالکان چې دي دا به خامخا په یو څه نه څه بهانه مصروفه ساتي. نو موږ یې په مرګونو، په قبایلي بدیو، په پاتاو په دې اخته کړي وو زما وطن د وطن د وسایلو لوټمار شروع و. دلته که خبره وکړو نو زموږ د وطن دا حالات یا دا مرګونه، دا ټاکل سوي مرګونه چې کوم دي یا دا د وطن بدمرغۍ چې کوم دي دا بېعزتي کام دي. که چیرې دا یوازې کامپاله ګوندونو ته کامپاله خلکو ته ورپېښوله نو بیا به موږ لاس ځینې واخلو. که چیرې دا یوازې مذهبي خلکو ته دا ورپېښوله بیا به موږ خپل خلک خپل عزیز به ورته ووایو چې وروره کښېنه دا مسله داسې نه ده. خو دلته مسله قومي ده، دلته اجتماعي طور تعوضني. دلته مولانا حنیف په چمن کې وزني، دلته په خړ کمر کې شهیدان کوي، هلته په دغه کې بشیر بلور شهید کوي، هلته په پښین کې
عبیدالله کاسای شهیدوي هلته له چمنه دا ابل چې کوم سکځای موږ مرګري نوم را سیر سو د ان پی د اصغر خان د اکا زوی هغه وړي په بوري کې ارمان لوړی شهید کوي په وزیرستان کې عارف وزیر شهید کوي دا ټول شهادتونه دا ټول خبرې چې کوم دي دا ستا ټارګټ کیلینګ چې دی دلته په مسلم باغ کې عثمان لالا شهیدینو په کوټه کې دا ټولې کیسې چې کوم دي دا سره تړلې دي زموږ مسله چې کومه دا اجتماعي مسله ده دشمن چې راغلی دی تا په دې نه بشخي چې ته په یو مذهبي ګوند سره تړلی یې نو زه په تا کار نه لرم دلته دشمن چې ستا په وطن راغلی دی په دې تا نه بشخي چې ته یو قبایلي مشر یې د خپل وطن د خپل علاقې ملک یې سردار یې نواب یې ته خپل کار کوه موږ په تا کار نه لرو دلته نه ملک بشخي نه پروفیسر بشخي نه ډاکټر بشخي نه یو بل انجینیر بشخي نه ستا قبایلي مشر بشخي نه ملا بشخي نه عامي بشخي نه هیڅوک نه بشخي نو چې نه بشخي دا مسله کامي ده چې کامي ده بیا به موږ سره ټولږو لکه په دا جرګه چې سره راټول سوي یو دلته په پښتونخوا وطن کې چې څه وسول که په دا په نورو کامونو راتېر سوي ول دا جنګ دا هر څه نو هغه به له لوږې مړه سوي وه خو زموږ کام بیا هم لګیا دی سیاست کوي زموږ سیاسي مشران د کام خبره کوي عملی کار یې روان کړی ده موږ تر یو څه حده پورې بیا هم راپاته یو دلته سره راټول یو په خپلو شتمنیو پر خپل وطن پر خپل جغرافیې خبرو ته سره راټول سوي یو راجرګه سوي یو و دې ته د یو حل لاره ږدو دلته که موږ د وطن د ورک سوو خلکو خبره وکړو یا د وطن د وسایلو د لوټلو خبره وکړو زموږ اصل مسله هم دا ده ستا وزل ستا وسایل لوټل دلته په دې کې دا جنگ چې کوم رالی په دې کې داسې نه ده چې تاسې یا یو ستاس د وطن یو وګړی یا طبقه یې در وبشخل هېڅوک یې نه دي بشخلي تر دا حد پورې چې زموږ په پښتونخوا وطن کې موږ ډېر غیرتي غړیالي خلک یو خو بیا هم چې کله دا خلک ستا وطن ته راکله د بدلو اپریشنونو په نامه دلته چې ستا سړي ورک سوله دې سره یې ستا زموږ د وطن ښځې مغوا کې یوړې دا یو داسې بل رنګ عمل دی چې موږ یې دلته بیانوو خو دا ستا له وطن ستا له خلکو سره سوي دي نو چې سوي دي بیا موږ وچشته په انتظار یو چې دا هر څه سوي دي دلته پښتونخوا وطن دا پښتانه چې کوم دي د دې جنگ دا اوس هم پښتانه تیل دي او دا پښتونخوا وطن چې کوم دی دا اور دی بس په دې پښتونخوا وطن بل دی پښتانه خلک لکه د تیل استعمالوي نه هغه ووزنه بله ورځ هغه ووزنه بله ورځ هغه ووزنه دلته ستا په وطن ستا د کلي ستا د هغو غیرتي کورونو ته ورننوځي خلک د دې ځای بدماشان چې کوم دي هغه ستا کورونو ته ورننوځي دلته ښځې دومره خو نه دي خو خیر پښتانه خپل حساب ږدي نو دلته ستا میندې چې څومره خلک څو واره کور ته ورننوتي وي هغه که نور حساب نسي ږدی نو د هغو کم سې کم یو لیکه کاږي چې زما وطن ته دومره واره خلک پردي خلک زما کور ته راننوتي دي دا حساب موږ سره پروت دی د حیات د خیسور د حیات مور مجلس پروت دی دا حل کېده غواړي و دې ته د پای ټکي ږده غواړي زه مجلس نه اوږدومه زما په اند د دې ټولو مسلو حل د 21مې صدۍ د تقاضو مطابق هر اړخیز قامي وحدت پکار دی چې قامي وحدت هر اړخیز چې وي موږ به پر جغرافیې پر وطن پر دې ټولو به نظر ساتو دلته که مذهبي خلک دي که کامپاله خلک دي که د قبیلو مشران دي دا به راځي پر یو څو نکتو به دلته به مشر خبره وکړه موږ به یو داسې میکانیزم جوړوو چې په دې کې ستا هغه خلک له خپلو پاټیانو له خپلو تحریکونو له خپلو ګوندونو پرته یو داسې پلیټفارم جوړ کو یو داسې میکانیزم را مخته کو چې په هغه باندې
دا خلک دا پښتانه سره رایوسي د دې وران وطن د آبادۍ لاره وټاکي. هر اړخیز قامي وحدت چې کوم دی پکار دی. او دویم تجویز یا زما فکر دا دی چې پکار دی په پښتونخوا وطن کې چې څومره هم دانشوران دي، وکیلان دي، ډاکټران دي، له دې کار واخیستل سي. دا پوهان خلک چې کوم دي دوی ته کارونه په لاس ورکړل سي. دې پوهان خلک په کار ولګول سي چې زما د وطن چې څه کارونه دي یا زما وسایل راټولول دي، زما جغرافیه معلومول دي، زما لارې او کوڅې معلومول دي، داسې طریقې را جوړول دي چې زه په اقتصادي طور خپل وطن سره وتړم، زه په کلتوري طور، په جغرافیایي طور زه دا خلک سره وتړم، زما یو مخصوصه وطن، یو آباد وطن را جوړ کم. نو موږ به دا خپل دانشوران، ډاکټران، پروفیسران، وکیلان دا په کار باندې لګوو. او بله خبره دا ده که موږ ټول کامپاله مذهبي ګوندونه ټول په یو مرکز باندې راټول سو، او دا نور شیان هر شاته وګرځو، دلته د کام مسله ده، د کام د بقا مسله ده. نو بې ملي وحدته، بې د کامونو له رایو کېدو موږ بل داسې که مطلب که هر څه بیا ووایو چې چیرې موږ و ملي وحدت ته لار نه کو برابره، زه وایم چې دلته بیا موږ هر څومره شپې پسې اوږدې کو دا به بېمانا وي، بل موږ ته یوه نتیجه نسي راکولی. موږ دلته به هر وار په دې باندې مجلس سوی دی، مشر په دې باندې ډېرې دغه کړي دي. موږ دلته پښتانه خلک چې یو ما د هغې پښتنې مور ذکر وکړي چې څو واره فوجي د دې کور ته ننوتی، نو دې په کاغذ باندې لیکې کښلي دي چې دومره ورځې زما کور ته یو پردی کس راننوځي په وردۍ کې. پکار دی چې نور موږ خپلې میندې، خویندې، لوڼې له دې بېسوادۍ راوباسو. پکار دی چې موږ دا جرګه دا فیصله وکړي چې درته ناست هر پښتون چې کوم دی هغه به په خپلې لور، په خپلې خور باندې تعلیم خامخا کوي چې سبا د حیات کور ته یا بلې داسې کورنۍ ته کس ورننوځي یا زورور یا خو بې خپله جواب کوي. او که هغه پکار دی چې جواب وکړي که نه وه دا لیکي به نه وي، دا به ورځې لیکي چې دا ورځ ماته پلانی کس راننوتی وي، د هغه نوم به لیکي. او بل پکار دی چې موږ پښتنې خویندې، مشر هر وخت د دې خبرې ذکر کړی دی، زه دلته بیا یادوم، پکار دی چې د دې جرګې په وړاندیزونو یا په اهدافو کې ولیکل کېږي چې دلته خپلې خور ته موږ که په سیاست کې یا په هر ځای کې ځای ورکوو نو موږ به ښځه اقتصادي طور مضبوطوو چې دا په خپلو اقتصادو کې مضبوطه وي، دا خپل اقتصاد ولري، بیا دا ځان ته فیصلې کولی سي، دا خپل تک کولی سي، دا د خپل مطلب که سیاست ته بیا راځي که هر ځای ته راځي، خو د دې اقتصاد مضبوطېده، دې ته په جایداد کې برخه ورکول دا ښځه یو قسم مضبوطوي. او دلته چې بیا کله د کامونو یا لشکر جوړوو، د کام د ګټلو خبره راځي، نو بیا که په دې لشکر کې حصه وه هغه به هم کولی سي، او که نه وه بیا چې تاسو کوم بچي په کور کې پر نغري پرېږدئ چې تاسو راګرځېداست، هغه به هم د دې کام، د دې وطن په کشالو خبر وي، د دې وطن د ګټلو لاره به ورته معلومه وي، د دې وطن د جوړولو لاره به ورته معلومه وي، خپل وطن، خپل تاریخ، خپل جغرافیه، خپل وسایل به ورته معلوم وي. نور مو وخت نه اخم، ډېره مننه د ملي وحدت په هیله. او زه به بیا ویایم چې نورې به هر کیسه بې معنا وي چې کله موږ تر هر شي پرته و ملي وحدت ته غاړه نه کښېږدو. ډېره مننه.